الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. اول صورت ابتدا کی ذکر کی دواد توحید ورا. دویم دلیل عقلی ذکر کی اور پسې هم دلیل عقلی ذکر کی. بلدا چې جعل الظلمات والنور، الله تعالی دغه تیارې او رڼا پیدا کړي دي. ظلمات جمع ذکر ک او نوري مفرد ذکر کړی دی. نو دغه ګناهونو کومې تیارې وي دا ډېرې زیاتې وي. د الله تعالی نافرماني، پیغمبر نافرماني، سنت خلاف کول او همدارنګې شرک کول، کفر کول وغیره ډېر زیات دي د ګناهونو تیارې. او نور چې د الله تعالی دین توحید چې د یک یو د دې وجندې مفرد ذکر کړی دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ټول مناسب صفتونه خاص الله تعالی د پرې هغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکې. وجعل الظلمات والنور، پیدا کړی دی تیارې او رڼا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بیا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی او دوی خپل رب سره برابروي دغه عدل برابري کوي خو په محبت کې. دوی دغه معبودانو سره محبت کوي لکه څرنګه الله تعالی سره کوي، همدارنګې دې نه زیات بلکې دې سره کوي. هو الذي د الله تعالی هغه ذات خلقکم من طین، پیدا کړی تاسو د خاورې نه. دا دریم دلیل عقلي دی. ثم قضا، او بیا مقرر کړي تاسو دپاره اجل نیټه و اجل مسمى، نیټه مقرره عنده د الله تعالی سره. ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوونکي یو. هو الله، د الله تعالی هغه دی چې فی السماوات والارض. څلورم دلیل عقلي چې په اسمانونو او ځمکې کې دی، مطلب د ځمکې اسمان اختیار هم دې سره دی. یعلم سرکم، پوهېږي د تاسو په پټو باندې، و جهرکم او په ښکاراو باندې، ويعلم ما تکسبون او پوهېږي هغه باندې چې کوم تاسو کوو. وما تأتیهم من آیة، او نه رسي دوی ته یو نښه من آیات ربهم، یا دلیل د وحدانیت، من آیات ربهم دلیل د وحدانیت طرف نه، الا کانوا عنها معرضین، مگر دوی د دې نه اعراض کوونکي، مخ اړوونکي. فقد کذبوا، نو یقینا دروغ کړي وو، دروغ ویلي وو، بالحق کې په حق سره. لما جاءهم، چې کله دوی ته راغلی وو، فسوف یأتیهم، نو زر دې چې رابشي دوی ته انباء ما كانوا به یستهزئون، د دنیا او د آخرت والا غذاب چې هغه څه کوم دوی به استهزا کوله، پیغمبر نه یې تلوار سره غوښتل. علم یرو کم اهلکنا، آیا دوی نه کوي څومره موږ خلق کړي وو، من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض، چې موږ دوی ته ځای ورکړی په ځمکې کې. موږ څومره خلق کړي وو، یعنې ډېرې پیړۍ مو خلق کړي مخکې د دوی نه. مکناهم فی الارض، او موږ طاقت ورکړی وو دوی ته، هم قدرت ورکړی وو په ځمکې کې. ما لم نمکن لکم، چې موږ هغوی ته طاقت نه و درکړی تاسو ته. وارسلنا السماء علیهم مدرارا، او موږ رسولی په دوی باندې باران د شبو والا. وجعلنا الانهار، او موږ ګرځولي یعنې جوړ کړي موږ دوی دپاره نهرونه څه بهېدل وو، من تحتهم لاندې د دوی نه، مطلب د دوی د کورونو سره یا باغونو سره. فاهلکناهم بذنوبهم، نو موږ هلاک کړو دوی په ګناهونو د وجې نه. وانشأنا من بعدهم، او موږ پیدا کړو دوی نه پس دی بیا قرنا آخرین، نور خلق یا نور امتونه. ولو نزلنا علیک کتابا من قرطاس، دا اول اعتراض ذکر کیږي. اول اعتراض دا ویره که دا چې د الله تعالی کتاب یې که نه الله تعالی طرف نه راغلی وی، په کار چې دغه کتاب په پاڼې صورت کې موږ ته ټول څه شوی نظر شوی وی. ولو نزلنا علیک کتابا، که چېرې مو نزل کړی دا کتاب فی القرطاس، په تا باندې دا کتاب په پاڼو کې. فلمسوه، او دوی بیا خپل لاسونو کې راغستی. لقال الذین، خامخا ویلو هغه خلکو چې هغو کفر کړی و، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا قرآن کریم مګر دغه یو جادو دی واضح. قالوا لولا انزل علیه ملک، دویم اعتراض، یاره که دا پیغمبر خو دې سره ملک ګرځېدلی که نه، نو لولا انزل علیه ملک، ولې نه راځېږي په دې سره یو ملک فرشته. لو انزلنا ملکن، که چې یو فرشته دې سره نازله شوې مطلب ورسره وی، لقضی الامر، نو خامخا فیصله شوې وی. ثم لا ینظرون، بیا دوی ته مهلت نه شو ورکولی. که دې سره یو فرشته وی نو بیا تاسو ته هېڅ مهلت ونه شو درکولی، مطلب چې الله تعالی نافرماني کولی نو غذا به نه سمدستي درتللی. ولو جعلناه ملکا، دا دریم اعتراض ذکر کوي. ویره بس انساني هغه ته سړي ته څه ضرورت دی، بشري پیغمبر جوړول، خو یو فرشته یو پیغمبر جوړ کړی او پیغمبر یې ورستولی وی.
ولو جعلنا ملکن کچیر مگرزولی دا پیغمبر فرشته لجعلناه رجلا نو خامخو بیا مو دا فرشته څه دا به د انساني په شکل کې و بشر په شکل کې و وللبسنا علیهم ما یلبسون او اشتباه وکړی شي په دوی باندې هغه څه کوم دوی کې مشتبه کېږي مطلب شکې کېږي نه دوی بیا هم اعتراض به کولی سي دا څرنګه چل موږ دې پیغمبر او د انسان کې څه فرق شته کوم ملک دی خو دا انساني شکل کې راتللی ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا استهزا شوې وه تسلي نبي صلی الله علیه وسلم ته استهزا کړې شوې وه د رسولانو سره من قبلک مخکې د تا نه فحاق بالذین نو چاپېر شو یا نظیر شو په هغو خلکو باندې چې هغوی ټوکې کړې وې منهم د دوی نه ما کانو به یستهزئون په سبب د هغه څه چې کوم دوی استهزا کوله قل ته ورته ویه سیرو وګرځېږئ تاسو فی الارض په ځمکې کې څو منظرو بیا وکسو کیفه کانه څرنګه شو عاقبة المکذبین انجام د هغو خلکو چې هغو دروغ ویلو قل لمن ما فی السماوات والارض چا د پر اختیار د اسمانونو